سره د ظلم معامله مه کوئ. نو د عدل انصاف دعوت رب العالمین د خپلو بندگانو ته هم کوي چې اے بندگانو یو بل سره د معافی معامله کوئ. ظلم الله په خپلو بندگانو نه خوښوي. نو بندگانو ته هم رب العالمین فرمایي چې تاسو خپل منځ کې ظلم مه کوئ. د امن د انصاف اور د انسانیت فضا قائم کې چې ستاسو په منځ کې ظلمونه نه وي بلکې ستاسو په منځ کې امن او محبتي. ځکه هو رب العالمین فرمائی خذ العفو ودا معافی لازم اونی سے عفو او درگزر کوئے وعمر بالعرف او پا انصاف اور د اعتدال حکم کوا. خذ العفو چا ظلم ہمو کو خود انصاف کوا، چا زیاتی ہمو کو تا انصاف کوا، چا سخت خبرو مکلا تو معافی کوا. خذ العفو معافی کوا. او بیا فرمائی ولمن صبر چاچی صبر کو یو سړی سره ظلم وشو لیکن د ظلم نکو د صبر کو. وغفر او صبر سره سره طاقت پدې رسیدو چې انتقام واخلی، طاقت پدې رسی چې بدله واخلی، لیکن وغفر دو مخ واړو اور د ظلم لار خپل نکړه. نو قرآن وی ان ذالک لمن عزم الامور، دا د ډیرو لویو د کمال خبرونه او دا د اوچتو صفاتونه او د لوی سینې کار دی چې یو سړی د ظلم انتقام اغستلو باوجود بیا هم یو سړی د امن لار اختیار کی، بیا هم یو سړی ظلمونه کی، یو سړی زیاتیونه کی او بل سړی معاف کی. دا ډیر لوی د اعتدال خبره ده. نو قرآن دا همیشه د پاره د اعتدال مفهوم ورکی چې کتا سره ظلم هم کیږي خو ته ظلم مکوا، تا سره زیاتی وشو ته زیاتی مکوا، تا ته کنزل شو ته کنزل مکوا، تا سره نه انصافی وشوا خو ته نه انصافی مکوا. تخپل معاملہ رب العالمین ته پریدا، تخپل فیصلہ رب العزت ته پریدا. الله رب العالمین بستا انتقام اخلی. نو دا عفو او د درگذر مفهوم ډیر وسیع دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کی، بخاری و مسلم کتاب المغازی کی دا روایت نقل کرے رہے. تو پیغمبر علیہ السلام نا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تپوسو قید اللہ حبیبہ آیا دا احد دا ورزنا او دا احد دا سختین زیادہ سختے والا رس بطار آگلی دا؟ پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائل چھ آو اے عائشہ دا احد دا ورزن ہم زیادہ سخت ورس پا ما باندر آگلی دا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تتبوس کی اے دا اللہ حبیبہ اگا سو واقعاوا سما جراو سقی سوا چھ اگا دا احد دا سختین ہم زیادہ سخت وا او دا احد دا معاملین ہم زیادہ سخت معاملہ وا. اے دا اللہ پیغمبر دا سخت معاملہ وا. پیغمبر علیہ السلام فرمائل چکلا زطائف تروانم ما عبد یا لیل ابن عبد کلال دا یو سڑیو دتا میزان پیش کو او ما ورتووی چھ اے عبد
زه د الله د طرف نه پیغمبر راغلم زه د الله د طرف نه نبی راغلم او تاسو له مې دا دعوت راوړی دی چې د یو الله عبادت شروع کې څوک د الله سره مه شریکوئ وی ای عایشې کله چې دا دعوت ما هغې ته وکړو نو هغې زما دعوت قبول نه کو وی طریقه دا وه چې کله زه د طایف په موقع باندې طایف ته لاړم نو هغه د طایف په موقع باندې زه چې کله لومبي سړي سره مخامخ شوم یو راته وی چې زه ستا خبرې اورېدل نه غواړم وی بل سره چې ملاو شوم د ځای مشر سره وی هغه راته ووی چې الله صرف ته نبي جوړولې الله بل څوک نبي نه لیدو صرف ته نبي لیدې ویا بل چې لاړم ویا هغه د طایف د ښار ماشومان ما پسې کړل ښځې او سړي ما پسې کړل او هغه د طایف په ښار کې زه مخکې ومه دا ماشومان را پسې وو دا نوجوانان را پسې وو دا ښځې او سړي او دا روغ او لیوني را پسې وو هر چا سره کاڼه چا په سر باندې ویشتم چا خپو باندې ویشتم چا په ملا باندې ویشتم وای د کاڼو یو باران په ما باندې شروع شو د هغه کلي سپیم ما پسې کړل محمد مصطفی ورته وای ای عایشې د احد ورځ به څه سخته ورځ وه هغه ما سره ملګري وو موږ سره اسباب وو الله د جنگ اجازت را کړو دغه د طایف په موقع باندې زه چې روان شوم زه مخکې ومه ماشومان را پسې وو وایي زما د پړو نه داسې وینې څڅېدې ځکه د یو ځای نه هسې وینه نه څاڅي په کاڼي چې ګزارو کې هغه ځای اول شین شي بیا وپړسېږي بیا وچ وي بیا دې وینه راشي د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک دغسې په کاڼي لګي هغه بدن مبارک اول پړسېږي شین کېږي بیا دې وینه راوځي په دغه حال کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د طایف د ښار نه راووتو ماشومان ورپسې دي پیغمبر علیه السلام یو ډکي د لاندې تشریف فرما شو او پیغمبر علیه السلام لږ آرام کو پیغمبر علیه السلام لږ دمه کوله پیغمبر علیه السلام لږ زړه ته سکون ورکو او خپلې وینې مبارکې پاکولې په دغه ټیم کې الله رب العالمین فرشتہ راولېږله او پیغمبر علیہ السلام ته وی زه فرشتې ما بعث الله الیک زه الله رب العالمین تا ته رالېږلیم ما ته ملک الجبال وی زه د غرونو فرشتې ما الله په دې غرونو باندې ما ته یو تصرف را کړی دی الله په غرونو باندې ما ته یو طاقت را کړی دی اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف د خلق تاسو ډېر ظلم وکړو د طائف د خلق تاسو ډېر بے انصافي وکړه دې ته په کاڼو باندې وویشته اے د الله حبیبا دې ستاد د خوږ او ښایسته وجود مبارک نه وینې روانې کړې کستا حکمی نو هغه ته وی زه الله را لېږلې دې دپاره لتأمره بما شئت فیهم د دې باره کې چې ستا څه رایې ده اکه حکم وکړه فقال النبي صلی الله علیه وسلم فرشته ورته وی که ته اډر کې ته حکم کې د طایف خلق به د دوو غرونو په منځ کې یا جوخ کم اسمانه پورې به اوچت کم چورې چورې به کم او ځمکې ته به راولېږم پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي نه داسې مه کوه د طایف خلق د دوو غرونو په منځ کې چک چک مه کوه ټیک ده چې دا زما یو قوم دی فإنهم قوم لا يعلمون فإن قومي لا يعلمون دا زما قوم دی دا نه پوهېږي ټیک ده چې دی ما په کاڼو باندې ولي ټیک ده چې دی زما د بدن نه وینې وباسي لیکن بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وی الله به د
د دې په اولاد کې داسې خلق پیدا کی چې هغه به د یو الله عبادت کوي ولا یشرک به شیئا او هغه به الله سره هیڅ څوک نه شریک کوي ما دا ټول خلق معاف کړي دي د دې په سلسله کې مې معاف کړي دي چې الله رب العزت با د دې اولاد کې نیکان خلق پیدا کی نو عرض مې دا کو چې پیغمبر علیہ السلام خپل یو داسې پیغمبرو یو داسې هستی وا یو داسې شخصیتو چې الله رب العالمین د هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کردار ذکر کړي نو طاقت وو چې دا خلق غرق شي طاقت لیدو پیغمبر علیہ السلام په دې خبره چې دا خلق د دوو غرونو په منځ کې الله چک چوک کی لیکن پیغمبر علیہ السلام عفو وکړه درگزر وکړو د پیغمبر علیہ السلام په دې تاریخ کې د پیغمبر علیہ السلام په دې کردار کې امت تدا خطاب دے چې اے انسانیتا یو بل معاف کې ظلمونه مکوي ویني متوي جنگونه مکوي اختلافات م جوړوي بلکې الله فرمایي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين د یو بل معافي په ځان لازم کې نو انسانانو ته دا یو هم دعوت ته چې نن تاسو ګوره ظلم ډیر زیات شروع دی چې ته یو سړی داسې وکړو چې بل دې سپېړه ایستي د ویلي چې ما معاف کړې داسې وشو تا ته چا کنزل کړي او تا معاف کړي چې دا زما د محمد رسول الله اخلاق دي چې د سپېړې په بدل کې سپېړه نه ورکوي معافي کوي هغه قوم په وینو باندې سور کو اغي ولا د پړونو ویني توې کړې لیکن پیغمبر علیہ السلام تا فرشتہ وی چې اے د الله حبیب تب دعایو کا دا قوم د دوه غرونو منځ کې چک چوکيږي پیغمبر علیہ السلام فرمای بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا زدا تملرم چې الله بدی کې داسې خلق پیدا کی چې د یو الله عبادت وکي او څوک بد الله سره نه شریکي دې ته وای زما د پیغمبر اخلاق دې ته وای د محمد مصطفی اخلاق نن داسې اخلاق د مسلمانانو دي والله چې د علما هم داسې اخلاق نه دي عوام خو یو بل خود نه معاف کوي علما هم سړه نه خوري علما هم د کنزلو جواب په کنزلو سره کوي علما هم تعصب نه کار اغستره الله دې په مونږ تاسو کې صبر او استقامت پیدا کړي او الله رب العالمین دې مونږ تاسو کې برداشت او تحمل پیدا کی چې یو بلتا ظلم او زیاتې معاف کو او د رسول الله مبارک والا اخلاق مونږ تاسو خپل کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سمر عظیم شخصیت ته یو ځل مجلس کې ناستو اور حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په هغه مجلس کې موجود و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو داسې خبره وکړه چې پاغه کې د غلامانو خلکو داسې تحقیر غوندو چې د غلام سړي بس مقامي د غلام سړي بس حیثیتي د سره متعلق خبره وکړه نو ګور دا یاد ساته چې د غم زپلی په وخت کې با د خوشاله خبره نه کې د غریب مخه تبا د غټو غټو خوراکونو د غټو غټو محلو بنگلو صفتونه نه کې غریب احساس لري غریب خپکیږي نو اوس د حضرت عمر بلال ته خیال نه دی او بلال دا خو هغه صحابیو چې د پلار او نیکه په غلامه کې را روانو غلام ابن غلام ټول عمر په غلامو کې تیر شوی نو حضرت عمر چې کله د غلامانو او د غلامه د زندګي بد ویل شروع کړو حضرت بلال لا برداشت نکړه او حضرت بلال لاړو بار وته د مجلس نه چې څنګه بهر وته حضرت عمر خپل خبره تخیال شو چې او عمره تا خو د غلامانو خبره وکړه حضرت بلال ته جوړ خپل غلامی را یاد شوا لاړ شو معافي ته وغواړه حضرت عمر څومره لوی سړی دی امیر المؤمنین دی او کنه دی د عدل او د انصاف غر دی او کنه دی د حیا او د انسانیت یو سرچشمه ده او کنه ده هغه عمر
هغه کې د معافی د غوښتلو دومره صلاحیتو هغه لاړ اور حضرت بلال تکې ناستو چې اے بلاله ستانه معافي واړم زما د ژبې نه زما د خولې نه داسې خبرې وتلې دي چې اے بلاله ته پې خفه شوې اے بلاله ته پې دردمند شوې اے بلاله تا ته پې دُک در رسېدلی دی زه معافي غواړم بلال حضرت بلال په سترګو کې اوښکې راغلې او ته وی اے عمر ته ما معاف کړې لیکن بیا هم حضرت عمر رتنهو ته تسلی نه کېده یو ځلې لاړ او حضرت عمر په سپینه ځمکه باندې سملاست او په جړا شو بلال ته وی اے بلاله زما په دې سینه د پاسه ودرېږه او زما نه خپل انتقام والا زما د خولې نه داسې ټکې وتې دی چې ستا سینه کې په اور بل شوی دی اے بلال زما په سینه ودرېږه چې زما سینه م زور والی حضرت بلال په جړا شو اے امیر المؤمنین بس کا خبره وا تا معافي وغوښته ما معاف کړې ته خو امیر المؤمنین یې ته خو د انسانیت سرچشمه یې اے امیر المؤمنین نور مه جاړه اے امیر المؤمنین نور مه جاړه ته ما معاف کړې ته ما معاف کړې ته ما معاف کړې دې ته وایي انسانیت مونږ چې د کومو صحابو نوم اخلو آیا د انسانیت مونږ په ځان کې راوست امیر المؤمنین د خولې نه صرف یو خبره تیزه خیږي هغه بلال ته وایي زما په سینه ودرېږه لیکن نن زمونږ د خولې نه چې کومه خبره خیږي مسلمان رور پې دردو که نه دردو خپل ګاونډی پې دردو که نه دردو غریب سړی پې دردو که نه دردو اے مسلمانا ستانه ولې مار جوړ شوی دی خپل بچي خورې اے مسلمانا ته د خپل محمد مصطفی نه عبرت نه حاصلې اے مسلمانا محمد مصطفی دو طائب په موقع باندې خپل ټول دشمنان معاف نه کړل اے مسلمانا امیر المؤمنین د خپل خبرې د معافی دپاره حضرت بلال ته په ځمکه ونرغړېدو خو مسلمان به داسې کله وکړي که مسلمان پسې چا کنزل وکړو دې ټوپک هم رالي دې تماچه هم رالي خپل آخرت بربادي خو هغه لس ډزه په سر ولي دا څه حال شروع دی قسم دی نوم خو موږ د مسلمان استعمالو اواز خو موږ د مسلمان کو لیکن د مسلمانۍ د صفاتو نه کم صفت مونږ شته که اسلام وایي ظلم مه کوه زمونږ ظلم په سپرلیټیو ډګرۍ سره دی که اسلام وایي مسلمان معاف کا مونږ معافي خو څه کې د یو څپېړې په ځای لس څپېړې ورکو داسې نه ده پکار اسلام وایي معافي وکړه معافي وکړه محمد مصطفی ته الله کم مقام ورکړی دی د احد په موقع کې یو سړی کاڼې راخلي د محمد رسول الله په مخ باندې گزار کوي د الله د حبیب مخامخ دواړه غاښونه مات شو غاښونه مات شو په جړا شو هغه سړی وپېژنده هم هغه سړی ولیده هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام بددعایي نه کوي په جړا شو لاس الله ته اوچت کو اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي الله زما قوم ته هدایت وکي فانهم لا يعلمون رب دین پويږي کدی پوي دي نو څنګه به دی خپل پیغمبر په کانو وشتو یو ځل ډیر خپه شنو وی فرمایل کیف یفلح قوم شجوا نبیهم هغه قوم به الله څنګه کامیاب کی چې خپل نبی له د وجود نه او د بدن وینې روانې کړي انسانیت خو څه شی دی رونو کله به مونږ د اسلام ته د عمل په نیت ګورو آیا ټول عمر به مسلې اورو ماشوم لویږي صرف خیسته خیسته واقعات اوري او خوشحالیږي مونږ به عملی میدان له کله راځو مونږ به شرکیاتو نه کله توبه وباسو مونږ به بدعاتو نه کله توبه وباسو مونږ به توحید کله سینې ته کوزو مونږ به سنت د محمد رسول الله کله سینې ته کوزو مونږ به ظلم کله پرېږدو مونږ به زنا کله پرېږدو مونږ به دروغ کله پرېږدو مونږ به سود او کرپشن کله پرېږدو مونږ به اخلاق کله زده کوو مونږ به اخلاقیت کله زده کوو مونږ به عفو او درگذر کله زده کوو چې قبر ته لاړ شو د نن نه دا نیت پکار دی چې د خپلو ګناهونو نه توبه اور مسلمانان معاف کو چا ظلم کړی دی معاف کا
چا کنزل کړي دي معاف کا، چا سپېړه در کړې ده معاف کا، چا سپکه خبره کړې ده معاف کا، چا در غیبت کړي دي معاف کا، عفو او درگذر شروع کا. قرآن وی خذ العفو وامر بالعرف، معافی لازم ونیسه، چا زیاته کو بس معاف کا، چا زیاته کو بس معاف کا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مجتهدینو یو ډېر لوی امام تیر شوی دی. ګوره دا یاد ساتئ د امام ابو حنیفه خپل شان دی. زه اکثر اهل حدیثو ملګرو ته هم دا وایم چې کوشش کوئ د مجتهدینو خلاف د بد اخلاقۍ خوله درنه استعمال نشي. امام ابو حنیفه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک او امام احمد بن حنبل دا ائمه الهدى، دا د هدایت ستنې وي، دا د هدایت سرچشمې وي، دی د دین لپاره خدمت کړی دی. ها خپل احناف ورونو ته هم دا وایم کوم ځای کې د یو امام دلیل کمزوري چې هغه دلیل پرېښود او په قوي دلیل عمل وکړو، دته لا مذهبه مه وایه، دته بې مذهبه مه وایه، دته د مذهب نه وتلې مه وایه، هر جانب والا اعتدال کوي. اهل حدیث علماء دي د مجتهدینو احترام کوي، قرآن و سنت دی بیانوي. احناف ورونه دي هم قرآن و سنت بیانوي، د مجتهدینو احترام دی کوي. لیکن که څوک د یو مجتهد قول سره د هغه رای سره اختلاف رای په دلیل قائم کی، دغه خلکو پس هم بدرد مه وایه، ظلم او سختی مه کوه. امید دی چې دې سره به معاشره کې امن راشي. بهرحال ما خبره کوله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته په جیل کې کوړې ورکولې. څوک وایي چې د دې نه مراد امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی چې کله کوړې ورکولې نو اک ټیم کې دا کوړو ورکوونکو چې کله سل کوړې وته برابر کړي، سل دورې وته برابر کړي، سل گزارې وته برابر کړل، نو دا هغه سړي په زړه کې ترس راغی. کله کله داسې وي یو سړي له ته سپېړه ورکې هغه غږ نه کوي، کله کله دې زړه کې ترس راشي، سړی وجاړي، سړي د اړه نرم شي چې ولې ظلم کې. نو هغه کس ورته په ژړا شو چې امام صاحب معافي درنه غواړم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي ځان سره رانږدې کو، وایي تا چې به یو کوړه راکوله دویمه به چې راکوله، وایي د دویم ګزار نه مخکې به تا ته ما لومبۍ کوړه معاف کړې وه. داسې خلکو کې معافی وي، داسې خلکو کې صلاحیتونو، د محمد مصطفی اخلاق، بیا د صحابه او اخلاق، بیا د سلف او اخلاق. تاریخ په دې خبره گواه دی چې همیشه لپاره هغه خلکو عفو کړی ده او درگذر کړی دی او خلک معاف کړی دی. د وحشي واقعه خو به ټول اورېدلی وي، وحشي ته هم رسول الله مبارک معافي وکړه. د احد په موقع امیر حمزه سید الشهدا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر علیه السلام ور سره درې رشتې وي، یو خو امیر حمزه د محمد مصطفی ترو، بل امیر حمزه د پیغمبر علیه السلام دوستو، درېمه رشته چې امیر حمزه د پیغمبر علیه السلام د پوی ورورو رضائی رور چې ورته وایي. هغه لګیا دی او د قریشو کې توره وهل شروع کړي دي او دا مشرکان امیر حمزه ته الله قدم ډېر غټ ورکړو، داسې لګیا دی لکه ټیپرو مولې چې وی، همدقسې لګیا دی په یو کاڼي داسې لاس یې غېرې، په یو لاس امیر حمزه توره چلی، د مشرکانو سرونه الوزي، صحابه ورته ټول په تماشې دي، د سب منځ ته وروتو، دی خو هم ته کفار دي، دی خو هم ته کفار دي. یو کافر همت نشي کولی چې په امیر حمزه گزارو کی، دکه سے لگیا دے او د دغه گٹی شاتا وحشی پټ ناس دے، د ابو سفیان خزی هندی دا یو پلین جوړ کړو، وحشی ته ویلو کدو امیر حمزه سر دی قلم کو ځان لا انعام دے، کلاش دی ول راوړو ځان لا انعام دے، کړو سینه دی ول راوړل ځان لا انعام دے. امیر حمزه لگیا دے گزارونه کوي، دی د شاتنه د گټ نه راغې، امیر حمزه چې مخ په پوج ورغه گزار کو، د شان گزارو کو او امیر حمزه له دا سټ او د عملو والا گزار سره امیر حمزه دا سر راتاو کو، چې سر راتاو کو د بیا په مخ گزارو کو او امیر حمزه په غټه باندې لاس کې خودل ډیر داسې دی وحشی ته نیغ نیغ قتل اور سا او روح ته نه لاړ. کله چلاړ د ته نه پوزه پریکړه، سر ته نه وړو ټول پمنز سری کو زړو اینې ته رو باسل او هغه هندي له رسول چې دا والا ستا ارمان. هندي سر پرې کو
پوزه جدا کړه غوږونه جدا کړو بیا یې ولړه راوباسو په غاښونو کې د ډېره سوخته وچکول چې ای حمزه تا د قریشو په خلکو کې داسې وینې تویې کړې ستا د انتقام دپاره موږ ستا اینه جوو چې کله یې دا کار وکړو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه لاش ډېر خراب شو دې وجې د الله حبیب صفیه رضی الله تعالی عنها منې کړه دا د رسول الله مبارک پاپو وه چې د امیر حمزه لاش لکه له ښځې راتلې د الله حبیب ورته ویې مزه ما برداشت وکړو تاسو سره به برداشت ونشي د هغه شکل یې بدل کړی دی د هغه اینې رایستې ده مزه تاسو مزه نو هغې ټول رانړل پیغمبر علیه السلام ته چې کله پته ولګېده چې زما د هغه خوږ تره زما د دوست او زما د رضاعي رور اینې رایستې ده هغې غاښونو کې چکولې ده پیغمبر علیه السلام ډېر خفه شو چې ای وحشي ای هندې ډېر د ظلم کار مو کړی دی داسې خو څوک نه کوي بیا څه وخت تېرېدو د حضرت وحشي په زړه کې رالل چې تر کومې به د اسلام خلاف ګرځې راشه توبه وباسه خو زړه کله منل چې تا به رسول الله مبارک معاف کی دا د منلو خبره ده چې تا به رسول الله معاف کی سوال نه پیدا کیږي بهرحال یو زړه ورته وی چې نه دا ډېر رحیم پیغمبر دی دا ډېر شفقت کوونکی دی حضرت وحشي مخ پټ کو تور لباس یې واچو صرف سترګې ښکاره کړې تورې په لاس باندې را اور رسول الله مبارک په مسجد کې ناست دی یو خوا علی ناست دی بل خوا عمر ناست دی بل خوا یو صحابي دی بل خوا بل صحابي دی صحابه د تورو په لاس باندې ناست دي وحشي په یو کړکۍ کې په یو روشندان کې په یو سوراخ کې وکتل چې محمد مصطفی ډډه والې ده صحابه د تورو په لاس ناست دي داسې ویرېدو چې که د دې صحابو لاس ولورلې مارغان به دې غوښې وخوري لیکن زړه کلک کړو چې دا ایمان به قبلوم سوچ کو عقل جنگو چې څه طریقه وکم آخر کې چغه کړه بے اختیار आवाज د خلې نه وختو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زدا گواہی کوم چې د الله رب العالمین نه علاوه بل اله نشتا بل حاجت روا نشتا بل مشکل کشا نشتا بل د اولاد ورکول والا نشتا بل د आवाज او د فریاد اوریدل والا نشتا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا زدا گواهیم کوم چې محمد رسول الله د الله بنده دی او د الله رسول دی دا आवाज چې وکړو محمد مصطفی رانیغ شو صحابه رانیغ شو وته وکتل وسو کې आवाज کو وسو کې محمد مصطفی وته ودرېدو کله چې مخ کولاو کو نو هغه وحشو صحابه یو بل ته وکتل او یو आवाज وکړو چې دغه کلمه مو وی حال دا چې د سر په غمون ګرځیدو محمد مصطفی تاریخ والا ذکر کی ابن حشام وغیرہ سیرت ابن حشام کی حضرت عمر تور رو باسرا وی محمد مصطفی پریم دا د امیر حمزه غوند کی سید الشهدا وجل دے داس سڑے زمون مجلس کے سنگ کے ناستی شي رسول الله پسیل لاس کے خدای عمره معامله زما استاد دا د الله او د معامله دا هغه توحید کلمات ویلي دي هغه د لا اله الا الله आवाज کړي دي کدا आवाज په ټول عرب کې هر ظالم او هر جابر کو دا خو پریدا دغه زما تر وجلې دي فرعون د الله الوهیت تلاس چولو ک فرعون د توحید کلمه ویلې و الله فرعون معاف کو دک ټیم کې کېناستو د الله حبیب و تو فرمایل چستا ایمان الله ته منظور دی خودم رده چې زما مخله بیا مرزا بیا مې مخله مرزا اډي روخيارو د ولې تاسو نه کولاړ صحابو ته د الله حبیب چې معاف دي کو صحابي شو مسلمان شو بیا د ولې وشړو وی کله چې زه دا وحشي وینم ما ته خپل امیر حمزه را یادېږي ما ته هغه دنګ وجود را یادېږي ما ته هغه ښایسته باډي یادېږي ما ته هغه خپل کاکاجي را یادېږي ما ته هغه کټ شوې پوزه را یادېږي ما ته هغه راوتلي اینه را یادېږي ما ته هغه زلمې را یادېږي
ما ته خپل رضایي دوست او ورور را یادېږي زه چې دی وینم زما زړه ته قرار نه راځي زما غمونه زیاتېږي ځکه امیر حمزه راته را یادېږي دی د زما مخې له مرګ نه راځي هغه هم وحشي و ډېر د حیا سړی و ډېر د غیرت سړی و لاړ مکې پرېښوده مدینه پرېښوده ډېر لړې لار د اسلام احکامات زده کول رسول الله وفات شو د صحابه دور دی د رسول الله مبارک پشان کې ګستاهی وشوه مسلمه ابن کذاب هغه چې کوم دی د نبوت اعلان وکړو او ځان ته دروغجن د دروغ نسبت یہ اوکو اور ځان نبی شمار کو هیڅ چا دا کار نه وکړي هغه ټایم کې وحشي وې چې راشه موقع ده د رسول الله ترو د اسلام یو ستن سید الشهدا امیر حمزه دی شهید کړی دی راشه نن داسې وکړه چې نن دا لوی دشمن د اسلام ختم کا نو الله به دې معاف کی هغه ته هیڅوک نشي رسېدی دی په غشي کې ډېر مړه نه و وحشي چې غش راخ کو او د مسلم ابن کذاب ته برابر کو روح په تندي باندې ولګېدو او بر د منارې نه ښکته راغی بیا ورته چا یو ځل په پیغور وي چې ته به الله سره څنګه مخامخ کېږې امیر حمزه غونده سړی دی وجلی دی غلی شو سر یې ښکته کو چې آو لوی ظلم به کړی دی خو یو غیرت به کړی دی امید دی چې الله به معاف کي د الله د حبیب د نبوت د پاسه مسلم ابن کذاب د بل نبوت اعلان کړو هغه مسلم ابن کذاب مې په غشي ویشته دی ممکن ده چې دا قرباني مې الله قبول کړي رونو هغه سړی محمد مصطفی معاف کو عرض مې داو چې د موافق قانون په دې عالم کې جوړ کو د ظلمونو علاج دا نه دی چې ظلمونه شروع کو بلکې پکار دا چې یو بل معاف کو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سنتو کې